आज बिल्कुल यौ ځل بیا د لوګر ګورنمنټ نمائندگان راوتي دي او تر احتجاج دا وخت سره صدر موجود خبردار نیر حاجی دا بیان ته هغه خبرې کوي ډیر څه کار کوي احتجاج اوس کله زمونږ مقامي حکومتونه د خلکو حکومتونه دا مقامي حکومتونو نمایندګان عوامي نمایندګان دي او تر څو پورې چې د عوامو مسلې نه حل کېږي تر څو پورې چې مقامي حکومتونو ته خپل اختیار او فنډ ملاویږي د هغوی په ذریعه باندې په لاندې سطح باندې خلکو برابري جوړه شي په لاندې سطح باندې د خدماتو فراهمي شي په لاندې سطح باندې مقامي ترقي وشي د خلکو شراکت داري پکې وشي او د روزانه د خلکو مسلې د مقامي حکومتونو ساتل هغه مسلې نه حل کېږي د هغې پورې به دا احتجاج جاري وي موږ غواړو چې په دې صورت کې او په ټول پاکستان کې په هره صورت کې د مقامي حکومتونو فعاله مؤثره او د اختیار نظام د هغې په ذریعه باندې د روزانه د خلکو د مسلې حل ضروري وي او دغه چې کوم منډین د مقامي حکومتونو دی چې هغه هغې ته بنوي چې د کرنې په صورت کې څلور کاله مخکې انتخابات شوي دي او تر اوسه پورې د پي ټي آی صوبایي حکومت د محمود خان وزیر اعلی د علي امین وزیر اعلی او کنن اسرائیل فیلي وزیر اعلی دی او دا د مقامي حکومتونو سره یو ناروا سلوک روان دی ظالمانه سلوک روان دی فنډ هم ورنه کړل اختیارات یې هم واپس کړل او دغه شان د خلکو د روزانه مسلې حل نه شولې او کوم په لاندې سطح باندې چې خلکو برابري جوړولو یا مقامي ترقي ورکړلو یا د خدماتو فراهمي وه نو هغې کې هېڅ قسمه کار ونه شو دا د ولس سره ظلم وشو عزیز اللہ خان مرد کی سربراہی میں قیادت میں سٹی لوکل گورنمنٹ اور منسٹر لوکل گورنمنٹ سے یہاں بھی میٹنگ کی ہے اور سٹی صاحب سے جو میٹنگ ہوئی ہے اور منسٹر صاحب سے جو میٹنگ انہوں نے ہدایت بتا دی ہے کہ کیا وہاں پہ ہوا ہے سٹی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں جو ایکسٹینشن کا ہے اس نے کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن دے ہی دے گی پھر منسٹر صاحب نے بھی کہا کیا جائیں گے اجر ترقیاتی فنڈ یہ بھی دیں گے ایکسٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہے لیکن آج چیف منسٹر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ 26 تاریخ سے پہلے ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ان مطالبات ہم رکھ لیں گے اور اس پر بات ہو جائے گی ان کی طرف سے جو انہوں نے بات کی ہے ہمیں بتائی گئی ہے ساتھیوں بالکل د ابر دین سره تعلق لرونکي د هغه ځای میر رفیع الله صاحب موږ سره موجود دی چې کوم د مذاکراتو د ټیم حصه والته تلو څه مذاکرات شو څه وشو دي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه مذاکرات وشو او دا مذاکرات خو زموږ سره څلورو کالو نه کېږي به هر حال زموږ امید نه دی چې یاره دیو موږ ته زموږ د مطالبات منظور کړي او راته راکړي ولې چې دا خو عوامي مطالبات دي موږ د عوامو دپاره فایټ کوو او د خپلو عوامو دپاره جدوجهد او قرباني کولې چې هغه عوامو په موږ باندې اعتماد کړی او موږ ته ووټ راکړی دی بهرحال دوی یقینداني دا وکړه چې یاره انشاءالله موږ به په ایکسټینشن کې هم تاسو سره تعاون کوو ستاسو چې څومره د چیرمینانو اعزازي دي یا پینډنټس دي دا به هم درکوو تاسو ته فنډ هم درکوو خو موږ ته لږ ټایم راکوئ نو د 26 تاریخه پورې موږ سره ټایم وکړو 26 تاریخ به انشاءالله اول زموږ سره کینی زموږ خبره به د مقامي حکومتونو حل کړي او که حل یې نه کړه انشاءالله په 26 تاریخ به روان په 26 تاریخ به یو لوی احتجاج کوو او بیا به خبره به ورسره انشاءالله په روډ باندې کوو انا ما قادر خان د کوم نه راغلي دا څومره چیرمنان دي دا ټول دوستو کوم نه راغلي او په دغه علاوه نور چیرمنان هم راغلي دي په لوی تعداد سره راغلي نن په خپل د کې ورځولې ته ډېره غاڼه ګونه اره ویلینا نظمان او چیرمنان بسیر میار او دا ټول راغلي نو ډېرې غاڼې سره دا احتجاج وکړو او موږ د 26 جنوري ټایم راکړو چې تاسو ته موږ ټایم هم درکو فنډ درکو دا به موږ دا فنډ او دا غرانه نو بیا به موږ بیا د احتجاج کوو او د احتجاج دي او چیرمنانو سره به عوام راوځي